الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمانه دین اسلام عزتمند و محترم رونو، نن دویم درس ته د رمضان د درسونو نه او په دې درس کې به مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقہ د منځ د بیانو د الله رب العالمین په توفیق باندې هدی محمد صلی الله علیه و آله وسلم فی الصلاة د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې په منځ کې د نبی علیه السلام سنت طریقہ هغه داوا چې کله مستب ودریدو نو الله اکبر دا به اول تکبیر ویلی، دې ته تکبیرۃ الاحرام وی، سو کو تکبیر تحریمه وی. لیکن نبی علیه السلام نا د مس په شروع کې د الله اکبر د ویلو نه مخکې بل سندی نقل، لکه عام خلک په خلو باندې نیت کوي د منځو، نو تلفظ فنیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او نه د صحابه نه دا ثابت نه دی. د دې نه بعد به رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا د موس کې لاسونه اوچتول، قبله ته به مخامخ ودرېد او خپل لاسونه دواړه دا به اوچت کړل. بعضې احادیثو کې تر غوږونو پورې فروع اذنیه لفظ راځي، تر غوږونو د دې پوستکو پورې به لاسونه پورته کول، او بعضو کې راځي الی حذو منکبیه تر اوږو پورې برابر. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده. د هغې نه بعد به نبی علیه السلام بیا ښی لاس د ګس لاس په د پاسه کې ایښود، د سینې د پاسه. دا به نبی علیه السلام کله دا ښی لاس به د ګس څنګلې د پاسه هم کېښود، چې په دې کې یو طریقه د قبض راځي چې انسان داسې د لاس ونیسي، او دویم لفظ د وضع دا هم پکې راځي. دې ځای کې به نبی علیه السلام دعا ویله چې هغې ته دعاء الاستفتاح ویلی شي لمونځ په شروع کې. نو کله به نبی علیه السلام دا دعا ویله چې اللهم باعد بیني وبین خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. دا حدیث په دعاء الاستفتاح په ټولو احادیثو کې صحیح حدیث دی، ځکه دا د بخاری او د مسلم حدیث دی. او معنی د دعا دا چې الله لریواله راولي په مابین زما او زما د ګناهونو کې، لکه څنګه چې تا د مشرق او د مغرب په منځ کې لریواله راوستې دي. ای الله زما ګناهونه ووینځي په اوبو باندې، په واوره باندې، په ګلې باندې، او ما د ګناهونو او د خطایانو نه داسې پاکي لکه څنګه چې سپینه جامه دا پاکېدلی شي د خیرینه. دغه شانتې بل حدیث کې دا دعا هم نقل ده چې نبی علیه السلام په دعا الاستفتاح کې دا ویله چې وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا ویله. دغه شانتې نور دعاګانې هم په احادیثو کې په دې ځای کې نقل دي. د دعا الاستفتاح نه بعد به نبی علیه السلام تعوذ غوښته چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دې ته تعوذ وی چې پناهي غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. او د هغې نه بعد بیا سورة فاتحه لوستله، سورة فاتحې سره بسم الله وویلی شي، او د هغې نه بعد د سورة فاتحه تر امین پورې وویلی شي. د نبی علیه السلام په منځ کې د هغه دپاره دوه ځایونو چې پای کې به نبی علیه السلام چپ کېده، کان له سکتتان. یو چپ کېدل د نبی علیه السلام د تکبیرۃ الاحرام او د قرائت د شروع کېدلو په منځ کې به و. دې ځای کې به نبی علیه السلام چپ شو، لکه څنګه چې حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې راځي چې نبی علیه السلام نه تپوس کړو چې اسکاتک بین التکبیر والقراءة ما تقول، اے د الله رسوله ستا دا چپ کېدل چې د تکبیر او د قرائت په منځ کې په دې کې ته څه وې؟ نبی علیه السلام ته هغه مخکینی دعا ویله چې اللهم باعد بیني وبین خطاياي، دغه دعا دا پکې زه ویم. او دویمه سکته د هغې په باره کې د علماو اختلاف دی. بعضې علما وایي د سورة فاتحې نه بعد به دویم کرت چپ کېده لږ ساعت له به منځ کې، او دویم قول دا دی چې نه کله رکوع ته به ته د رکوع نه مخکې به لږ ساعت له چپ کېده. نبی صلی الله علیه وسلم به په منځ کې د سورة فاتحې نه بعد د قرآن عظیم الشان
تلاوت هم کو. د قرآن عظیم شان سورتونه به لوستل، کله به چې کم دی نو اوږد سورت ولوست، ډېر مونځ به اوږد کو، او کله به چې کم دی د سفر یا د بل څه عذر په بنا باندې لنډ او مختصر مونځ کو. لیکن عام منځونه د نبی صلی الله علیه وسلم دا متوسط او درمیانه قرائت دا په کو. نبی علیه السلام به د سحر په منځ کې د شپېتو آیاتونو نه واخلي تر 100 آیاتونو پورې سورت د سحر په منځ کې دا لوستو. کله به د سحر منځ په سورت قاف باندې کو، کله سورت روم به پکې لوستو، کله به پکې سورت شمس لوستو، کله به پکې سورت زلزال دا هم لوستو. د سفر په دوران کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه موعظتين هم د سحر په منځ کې نقل دي، چې په قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس باندې هم نبی صلی الله علیه وسلم د سحر منځ دا کړی دی. یو ځل په سورت مؤمنون باندې نبی صلی الله علیه وسلم د منځ ابتدا او شروع کړله په لومړني رکعت کې. نو چې کله د موسی او د هارون علیه السلام ذکر ته ورسېد نو هلته کې په نبی علیه السلام باندې ټوخی راغی، نو فرکع نبی علیه السلام په هغه ځای کې بیا رکوع کړله. دغه شانته د جمعې په ورځ باندې به نبی علیه السلام د سحر په منځ کې الف لام میم سجده په یو رکعت کې، او په دویم رکعت کې به سورت دهر هل اتى على الانسان حين من الدهر دغه سورت دا لوسته. نبی صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین په منځ کې ماسپښین منځ به د نبی علیه السلام قدرې اوږدو لومبنی رکعت، او دا دویم رکعت به د لومبني رکعت نه لږ مختصر او لنډ، او د مازیګر منځ به چې کم دی دا به د ماسپښین د منځ په نصف باندې چې څومره به د ماسپښین منځ اوږد کړی د هغې په نیم مقدار باندې به د مازیګر منځ دا کوو. د ماښام په منځ کې به کله نبی صلی الله علیه وسلم سورت طور ولوسته، او کله به سورت مرسلات دا لوسته. د ماخوستن منځ به کله نبی صلی الله علیه وسلم په سورت تین باندې وکړو. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې اے معاذ په منځ کې سورت شمس وایا، سورت اعلی دا پکې وایا، واللیل اذا یغشا دا پکې وایا، ځکه چې معاذ رضی الله تعالی عنہ یو ځل په منځ کې سورت بقره شروع کړې وه. نو یو صحابي شکایت کړو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې اې د الله رسوله مونږ چې کم دی نو ټول ورځ کار وکړو پټو کې، بیا معاذ راشي مونږ ته په منځ کې سورت بقره شروع کړي. نو نبی علیه السلام ته دا فرمایلی چې افتان انت یا معاذ، ای معاذ ته خلک په فتنه کې اچي، بلکې په منځ کې چې کم دی سورت شمس او ضحا او سورت اعلی وغیره دا وایا. د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې په منځ کې به کله یو سورت شروع کو نو یو رکعت کې به کله کامل پوره سورت ویلی، او کله به په یو سورت باندې 2 رکعتونه دا وکړل. نبی صلی الله علیه وسلم به د اوسط درمیانه چې کوم سورتونه دا به عام لوستل په منځونو کې، او کله به چې نوافل منځ کو ځان لا نو بیا به نوافلو کې نبی صلی الله علیه وسلم کله په یو رکعت کې 2 سورتونه هم یو ځای کول، یو رکعت په 2 سورتونو باندې هم کوو. د عام منځ دپاره نبی صلی الله علیه وسلم سورتونه د قرآن نو معین کړي چې پلانکی صورت به پلانکی منځ کې او پلانکی او پلانکی کې سیوا د جمعې د ورځې د منځ نه او د اخترونو دپاره چې د جمعې په منځ کې به نبی صلی الله علیه وسلم سورت غاشیه او سورت اعلی لوستو، دغه شانتې د اخترونو په منځونو کې نبی صلی الله علیه وسلم نه په منځونو کې فرض منځونو کې قنوت نازله دا هم ثابت ده چې د سحر په منځ کې به نبی علیه السلام د رکوع نه بعد د تر یو میاشت پورې قنوت نازله دا غوښتلې وه. قنوت نازله دې ته وایي چې مسلمانانو باندې یو مصیبت راشي، یو وفات راشي، یا مثال په طور قحط راشي، نو انسان په فرض منځ کې د رکوع نه بعد د هغې دپاره دعا غواړي، یا دشمن غلبه، دشمن ته خیرې کول وغیره دا په دې کې انسان کولی شي. نبی علیه السلام تر یو میاشت پورې په منځونو کې قنوت نازله دا غوښتلي وو، او کله چې بیا هغه عارض ختم شو نو نبی علیه السلام هغه پرېښودل. او نبی علیه السلام دا قنوت نازله ګوره صرف د سحر د منځ پورې خاص کړی نه چې صرف سحر منځ کې یو غوښتل، نورو کې نه په ټولو 5 واړو منځونو کې انسان قنوت نازله دا غوښتلی شي. د نننۍ درس تر دې ځای پورې بس دی، باقي به انشاءالله د نبی صلی الله علیه وسلم د منځ کیفیت دا په نورو درسونو کې بیانو. وبالله تعالی التوفیق.